بسم الله الرحمن الرحیم. زه واحد ګل او تاسو ګورئ دې ټیم کې پیام خیبر. ملګرو نن راغلی ما د جماعت اسلامي ضلعي دفتر ته. دلته موږ سره موجوده ناست دی سراج الدین قریشي صاحب نایب امیر ضلع دی او د دونه به د دې ملک په حالاتو باندې لږه روشني اچو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم ګل صاحب ډیره مننه. شکریہ جی. پیام خیبر ډیره شکریہ ادا کوم. مهرباني جی. تشریف راوړو. مهرباني جی. دا راته وایي جی چې د ملک حالات چې کوم دي دا کوم طرف ته روان دي، په دې مستاسو څه نظریه ده؟ یاره په دې وخت کې خو حقیقت دا دی چې په پاکستان کې خصوصا ډیر بد صورتحال دی. غریب ورځ ته ورځ غریب تر کیږي او امیر تر کیږي او بالکل یو ګوناګو صورتحال دی. او په دې وخت کې په پاکستان کې زمونږ خصوصا د امن و امان ډیر بد صورتحال دی او چرته چې امن نه وي نو هغلته ظاهره خبره ده کاروبار نه وي، هلته حالات ټیک نه وي، هلته معاشره ټیک نه وي. نو په دې بنیاد باندې د ټول نه مخکې امن پکار دی او امن زمونږ په دې صوبه کې شته دی. نو په دې وجه باندې خلک د مهنګایي سره مخامخ دي، خلک د بیروزګارۍ سره مخامخ دي او خلکو ته بنیادی مسایل چې کوم دي دا راپیښ دي. ناظم صاحب تاسو خو مخکې د الیکشن هم کړی دی، هغه دور او د اوسني چې کوم دور دی څه فرق تاسو ته پکې ښکاري؟ نو په دې وخت کې خو دلته زمونږ په صوبه کې چې کوم حکومت دی 13 کاله دی حکومت شو او زمونږ چې کوم عوامي بنیادی مسایل دي نو حقیقت دا دی چې په دې وخت کې زمونږ صوبایي حکومت د هغې نه خبر دی او زمونږ صوبایي حکومت په دې وخت کې د مرکز سره او د وفاق سره په جګړو باندې اخته دی او زمونږ په دې وخت کې په پیښور کې او په صوبه کې چې کوم خلک زمونږ اوسېږي زمونږ د صوبې د اوسېدونکي دې ته ډېر زیات مسایل دي او زمونږ حکومت په هغې باندې بالکل توجه نه ورکوي. امن و امان صورتحال دلته بالکل خراب دی او په هغې مونږ خبره وکړه. دغه رنګ بنیادي مسایل مونږ چې کوم وخت کې زه پخپله چې کله د ټاون ممبر وم او زمونږ په دې ټاون 1 کې تاسو یقین وساتئ زمونږ په دې ګلو کې زمونږ دا چې کوم بنیادی مسایل دي هغه که د صحت مسله ده، هغه که د صفایي مسله ده، هغه که د زمونږ د اوبو مسله ده، د سټریټ لایټ مسله ده، مونږ په دې ګلو کې د چا نه تېرېدی نه شو. او نن سبا چې ته په پیښور کې وګرځې نو بالکل لکه دا ټول پیښور به ورته یو کنډر غوندې کې ښکاره شي. یو ډېر بد صورتحال دی، د صفایي خصوصا ډېر بد صورتحال دی. 4 کاله تقریبا د بلدیاتو شو او د پاکستان آئین چې کوم دی آرټیکل A140 د دې تحت چې کوم دی په پاکستان کې بلدیاتي نظام دی خو لیکن زمونږ دا جمهوری چې ځان ته وایي او چې کوم چا دا خبره کړې وه د دې پارټۍ چې کوم دلته صوبایي 13 کاله د حکومت شو هغې خپله وعده پوره نه کړه او هغه مسایل هغه رنګې برقرار دي چې کوم زمونږ روایتي زمونږ سیاست را روان او مکه رنګ روایتي خبرې اترې روانې دي او بلدیاتي نمایندګانو ته اختیار نه ورکړي. یعنی تقریبا موږ چې کوم انټرویوز کړي دي د ناظمانو نه اوس دا یو 4 میاشتې غالبا په بلدیاتي نظام کې پاتې خو هغو غریبانانو د فنډ او د دې شیدونو ډېر زیات سرم ټکوي او نه ورته اوسه پورې میلاو شوی. دا خو د عمران خان ویژن او زما په خیال هغه جوړې سر ته ونه رسېږو. ظاهره خبره ده چې هغې خو د خپل چې کوم ناره وه د هغې په خپله ناره باندې چرته قایم نه دی پاتې شوي او زمونږ چې کوم زمونږ نوجوان نسل دی، زمونږ چې کوم ینګ جنریشن دی هغه خو ظاهره خبره ده په دې وخت کې لکه د مسایلو نه دی خبر، په هغه باندې د جیب زور نشته، د هغه د جیب نه خرچه نه کېږي. هغه زمونږ په معاشره کې چې کوم زمونږ بنیادي مسلې دي هغه د اوبو مسله ده، هغه زمونږ د صفایي مسله ده، هغه زمونږ د ګلو مسله ده، هغه زمونږ د روډونو مسله ده، هغه زمونږ دغه رنګي د سټریټ لایټ مسله ده. دا زموږ بنیادي وړې مسلې دي او دا ټول چې کوم دی د بلدیاتو سره منسلک دي او د پاکستان زیاتر خبرې چې کوم دي زیات مسایل هغه د بلدیاتو په ذریعه باندې حل کیږي خو دوی چونکې هغه اختیار ورنکړو هر یو شی چې کوم دی په دې وخت کې وزیر اعلی
د ځان سره نیولې دي او بلدیاتي چې کوم زمونږ دلته څونه نمایندګان دي لوکل چیرمنان دي میر دي هغې ته دي €1 دا نشي ثابتولی چې دي هغې ته فنډ ورکړي ترقیاتي هغه چېرته په مشکله چې هغې لوکل چېرته برث سرټیفیکیټ جوړ کړي یا ډیث سرټیفیکیټ جوړ کړي یا چېرته داسې د چاله فارم بي جوړ کړي په هغه لوکل فنډینګ باندې مطلب دی چې هغې صرف هغه روټین تیری نور یو ځای کې یو NC کې یو VC کې مونږ چېرته دا نه دي لیدلي چېرته €1 فنډ ترقیاتي دي فنډ ورکړی بار د ټریپک حوالې سره ستاسو څه نظریې د وختي تاسو یو ذکر وکړو ما تاسو ته ویل چې ما سره به خیر تاسو د مشرانو د میډیا په تر باندې د شیشې ته به ښکاره کوي حالات څنګه روان دي ټریپک بهتر دي که نه خراب دي په دې وخت کې خو پیښور کې ډیر زیات د ټریفک مسایل دي ځای په ځای رش دی او چې کوم زمونږه دلته فلای اوورز جوړول پکارو دلته چې کوم انډرپاسي جوړول پکارو او دلته چې کوم زمونږه بایپاس جوړول پکارو د ګور 1993 نه زمونږه د رینګ روډ منصوبه ده تر اوسه پورې هغه جوړ نه شوه دغه رنګي نادرن بایپاس چې دلته د پېښور د پاره یو منصوبه وه هغه جوړه نه شوه دغه رنګ یو بل دلته چې کوم زمونږه د سیپیک یو روډ هغه جوړ نه شو زمونږه پیرزکوړي چې کوم دا روډ دی دلته یو فلای اوور دا د ډیر وخت نه د دې پروپوزل جوړ شوی دی هغه فلای اوور که جوړ شو نو مطلب زمونږه په جی ټي روډ باندې به دا رش بالکل ختم شي دغه رنګ زمونږ جمیل چوک تاسو ګورئ هلته چې کوم انډرپاس دی دا لکه د ډیر وخت نه PDA چې کوم دی دې منظوري کړي خو صوبایي حکومت په هغې باندې توجه نه کوي نو په دې وجه باندې زمونږه د کما تاسو دا یو 400 روډ وګورئ فقیر آباد کې څونه رش وي یونیورسټي روډ وګورئ چې کوم زمونږه لکه دا مین روډونه دي چې دا مین شهراګانې دي چې د هر چا آمد و رفت په دې باندې دی خو چونکې انتظام نشته هغه رنګ فلای اوور هغه رنګ انډرپاس دلته په کار دي او دا دی چونکې ویژن نشته هغې صرف د خپلې د مرکز سره په جګړو باندې د مرکز سره د خپل لیډر او د خپل بانی په خبرو باندې اخته دي او زمونږ چې کوم دلته بنیادي زمونږ مسایل دي هغه زمونږ نه حل کېږي دا د وزیر الله صاحب او دا زمونږ د صوبایي حکومت په ذمېدارو کې ده چې هغې مقامي خلکو له هغې PDA ته د اختیارات ورکړي چې زمونږ د ټریفک دا مسلې حل شي زمونږ د روډونو دا مسلې حل شي دلته فلای اوورز جوړ شي دلته انډرپاس جوړ شي په دې روډ باندې وګورئ دغه رنګ زمونږ د گیر چاپیره چې کوم پیښور کې مین شهراګانې دي مین دا ټول د دې د وجې په دې وجه باندې دغه دي چې دوی ورته توجه نه ورکوي د دې ویژن نشته یو اندازې مطابق چې کوم زمونږ دلته څو ورځې مخکې محترم عنایت الله خان صاحب چې کوم زمونږ سینیر منسټر پاتې شوی د بلدیاتو هغې ما یو انټرویو اورېدا چې زمونږ په صوبه کې تقریبا در 70 ارب روپو دا گنجائش ته چې دی دا ترقیاتی کار دلته کولی شي اوس یې د خلکو د سترګو ته هغه یو د سترګو کې یو دغه اچولو دپاره په دې رینګ روډ باندې دغه شروع کړي دي ځای په ځای باندې کیاریانې جوړوي او هغه کیاري تاسو ته پته ده په څه باندې جوړوي هغه هلته لینټر دی نالۍ ده او د هغه نالۍ د پاسه هغې کیاري جوړوي او تقریبا 1 ارب روپۍ ما چې کوم پوښتنه کړې ده او په دې باندې ولګئ او مطلب د کال نیم به دغه وچلیږي او هغه لینټر به لاندې بوسیده به شي ختم به شي نو دغه کیاري به بیا کار نه کوي او چې کوم دلته ګرین بیلټ دلته کوم زمونږه ښکلا وه دلته چې کوم زمونږه ښایسته بوټي وو گیر چاپیره په دې رینګ روډ باندې هغه لګیا دی بلدیات چې کوم دی هغه PDA چې کوم دی د موجوده حکومت په وجه باندې هغه لګیا دی هغه لرې کوي او صرف د خپل کمیشن دپاره صرف د خلکو لا په سترګو کې د خاورو اچولو دپاره چېرې موږ څه ترقیاتي کار وکړو او موږ دا ترقیاتي کار نه دی ترقیاتي کار هغه دی چې د هغې خلکو ته فایده وشي د هغې خلکو ته دغه ورسي چېرته فلای اوور جوړ شي چېرته دغه انډر پاس جوړ شي چېرته سرویس روډ جوړ شي چېرته نوی روډ دي چېرته دغه چې کوم زاړه زمونږه روډونه دي زمونږ مختلفې محکمې مثلا د ګیس والا محکمې زمونږ دور کې به چې ګیس والا محکمې چېرته روډ خراب کو یا وبې کنلو موږ به هغې ته نوټس ورکو هغې به موږ ته فنډ جمع کولو باقاعده به هغې په خپله باندې بیا د هغې خیال ساتلو هغه روډ او هغه ګلۍ به یې جوړوله خو په دې وخت کې لکه دا شیزونه دلته زموږ په صوبه کې نه کېږي پته نه لګي چې زموږ د صوبایي حکومت او زموږ MPAs دا صاحبان څه کوي دا بلدیاتو نظام زموږ څه کوي بس صرف د خپل بانی دپاره به دوی لګي خپل دغه به کوي او زموږ دا نوجوان کل دا به صرف په دې باندې ورغلاوي
صرف دغه ورته خي چرته زمونږ حقوق چرته زمونږ چې کوم زمونږ ټیکسونه لګیا دي غونډل کیږي ټیکس زمونږ جمع کیږي هغه ټیکس چرته زی هغه زمونږ پیسې چرته زی چې کوم زمونږ په مرکز باندې زمونږ د مرکز ته کوم چې کوم پیسې کیږي هغه ولې مونږ ته نه ملاويږي په دې صوبایي حکومت ولې خبر نه کوي په دا چې د دې په دې وخت کې زمونږ کوم صوبایي حکومت ته د دې په مرکز کې لکه حکومت پاتې شوی هغه زمونږ حق مونږ ته ولې نه راکړی شوی زمونږ د صوبې هغه حق نو په دې وجه باندې زه خو یم چېرې دا کم زمونږ په دې وخت کې نمایندګان دي دا اصل کې د دې خلکو نه او زمونږ د دې قوم نه غافله دي په دې وجه باندې د دې خلاف یو مکمل یو ښه تحریک شروع کول غواړي او جمهوریت اسلامي د دې آغاز کړی دی انشاءالله چې مونږ به د موجوده صوبایي حکومت ته او مرکزي حکومت ته د دې چې کوم زموږ بنیادي مسایل دي بنیادي زمونږ حقوق دي هغې دپاره به انشاءالله مونږ تحریک چلو او انشاءالله دا قوم به د ځان سره یوځای کوو او داسې یو د بدل دو نظام چې کوم زمونږ حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامي پاکستان دا یو ناره ورکړې ده د هغې په بنیاد باندې به انشاءالله مونږ د حقوق دا د عوامو ته ورکو او دا چې کوم زمونږ په دې وخت کې دا بوسیده نظام دی چې په دې کې بیروکراسي اختیار دی په دې کې زمونږ ایم پی ایز زمونږ نمایندګان زمونږ وزرا زمونږ اداري ایون بل په پېښور پی ډي اے پېښور یو ډېره غټه اداره ده او د هغې نه کار نه اخیستلی کېږي هغې نه هغه رنګ د هغې خدمات نه اخیستلی کېږي په څه وجه باندې د صوبایي حکومت هغې ته خیال نشته ډېره مهرباني جي ملګرو دا څنګه سراج الدین قریشي صاحب خبره خپله وکړه ټولو خبرو چې دا د اوس وخت کې اقتدار نشته دی نو د بغیر اقتدار هم دومره د عوامو او د نوجوانانو په غم او فکر کې د جماعت اسلامي په فرنټ لینډ باندې دا که چېرته یو سیلاب راشي یا چېرته زلزله راشي نو د ولنټیر په شکل کې هم دو په هر ځای کې موجودي ټولې خبرې تاسو واورېدې فیصله به یې تاسو کوئ